أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نهم سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 38 39 40 مخ کی آیتونو کی آغا کفار او آغا مشرکین چاہی دا اللہ دا کور بے حرمتی کولا خلقی دا اللہ دا کور نمانی کول او دا غرنگی دا مز پوری ٹوکے و مسخری کولی چاہی با دا غی مز دا و چاہی بشپیلی و اللہ تانی بیٹا کولی او یا بخبل مال دا دی دا پارا خرچ کو چا خلق دا دین نلی رشی خلق دا بیت اللہ نلی رشی خلق دا رسول اللہ نلی رشی نو اللہ تعالیٰ با آغی باندے عذاب داغو چی دا بدر او دا غرنگی دا خود دا نور جنگون سی سمر اوشو پا آغی کی آغی تشکسو تونا ملاوشو اس پا دی آیت کریمہ کی اللہ تعالیٰ دا آغی نپس طول کافرانو تبیع هم چی دنو سکا یو محلت ورکی یو موقع ورکی دا دی چی بس دا کپر پریگ دی دی خپا عقیدہ پریگ دی دا زد پریگ دی او یو اسلام کی داخل شئی دی رسول اللہ و دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملگرتیا ہو گئی پا دی ایمان راڑی نو فا دی ایمان راڑی نو سچل بوشی در ایمان دو وجه بستاسو دو کپر محالت کی موچکم گناہون کڑی دی دا ہر سبب تماف شی او یو صحابی دی عمر بن العاص اغا رسول اللہ توی دی پا دی شرط ایمان راڑم چی یا رسول اللہ کسی ایمان راڑم نو زمان ایمان دو وجه بمحقی گناہون ماف شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تفرمائی و استاد ایمان دو وجه اللہ تعالی استا محقی گناہون طول ماف کی نو ایمان یو دا سی لوی نعمت تے چے کم کس ایمان کے داخل شا اللہ تعالیٰ و تطیر شوی گناہون طول معاف کئی او داغا دا پارا با قانون دائی چے وقت کے بعد ایمان او دا اسلام دلان دی زندگی تیری نو اللہ تعالیٰ فا دی آیت کریمہ کی طول کفارو تاوی چے این ینتہو کچھاری تاسو من شوی دے شرک او دے کفرنا او دے دشمنینا او ایمان مراونا یغفر لهم ما قد سلم چے وقت کی کم گناہون دے شوی دے اپا دا طول معاف کم او بیاوی وَإِن يَعُودُ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ او کچھلی تاسو بیا واپس رازی کچھلی تاسو واپس رازی دا پیغمبر دشمنی کوئی یا دا سر جنگ کوئی جگڑے کوئی اخبر زد باندے کلکی نو فقد مضت سنت الاولین پتحقیق سر تیرشوی دی حالات دا مخکنو خلقو بیا دستاسو دا پارا نوے قانون نشتے چے نوے سزا بدل مقرر کم بلکہ دستاسو اے عرب استاسو دا پارا اے مسلمانانو اے دا طول دنیا کفارو استاسو دا پارا مخکنے حالات ما مخک ذکر کری دی چے مخکنو قومون سر میں سکری دی اور مخک منتیر شو اگا چے عادیانو سمودیانو قوم لوت قوم صد دا طول چے کمو اللہ تعالیٰ غی سر سو اکڑل وجہ دا وچے غی دا پیغمبر نافرمانی کولا دا غصر دشمنی ساتلا پا اللہ ایمان نراڑا اللہ نیستو نابود کرل نو اللہ تعالیٰ پا دی کہ ہموئی کو چلیتا سو واپس رازی بیاد مسلمان سر جگڑے کوئی نو حالات دا مخکنو خلقو لگ اگو رئی چاگئی سر مسکڑی دا غبتا سرکم او بیا سوئی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ جنگ کوئی دا دی سرا دردی چھ ختم شپاتی نشی فتنہ ویکون الدین کلہو للہ و دین خالص او صرف دا اللہ تعالیٰ دینو گردی دا دین مراد دا حکم کہ فتنی نا مراد کفر دے دا فتنی نا مراد شرک تے اللہ مسلمانانو تا حکم کو چھ عرب سمر چی دی پا عربو کی بیو دین بھی
په سالم عربو کې به یو دین وي الله تعالی د دې لپاره دین اسلام غوړه کړی دی بل دین بنی دلته کې او چې کله دوی نه مني نو څومره صحابه مسلمانان چې دي تاسو دوی سره جنگ کوي پرېږدئ یې مه او لومبی د جنگ حکم نه و لومبی د صبر حکم و چونکې د مسلمانانو قوت نه و طاقت نه و تعداد یې کم و نو مسلمانانو به صبر کوو او بیا چې دوی ډېر تنګ شو د فتنې نه مراد د مسلمانانو هغه تکلیفونه دي هغه سخته یې رسول دي د کافرانو د طرف نه نو پیغمبر علیه السلام صحابو ته حکم وکړو وایي تاسو حبشې ته هجرت وکړئ زه یې دا کله پرېږدي نو صحابه کرامو حبشې ته هجرت وکړو د هغې نه وروستو چې کله بیت عقبه وشو د انصارو د پیغمبر علیه السلام سره نو کافرانو نور تکلیفونه شروع کړل مسلمانانو ته رسول دې ته تیارول چې دوی د رسول الله د دین پرېږدي دوی د الله تعالی د دین پرېږدي او بیا کفر ته راشي دومره تکلیفونه به رسول نو پیغمبر علیه السلام بیا حکم وکړو د الله په حکم باندې او مسلمانانو ته ویل چې تاسو څوک مدینې منورې ته هجرت وکړئ نو صحابه کرامو مدینې منورې ته هجرت وکړو رسول الله ورپسې خپله هجرت وکړو او چې کله اسلام ته الله قوت ورکړو بیا الله تعالی حکم وکړو چې اوس په وخت د ځمکه باندې په عربو کې چې د تاسو کافر مه پرېږدئ در دې چې دې ته تیار شي یا اسلام راوړي یا جنګ ته تیار شي او یا څوک ټیکس ورکوي او جزیه ورکوي مسلمانانو له نو الله تعالی وایي چې در دې د دوی سره جنګ کوئ در دې چې فتنه ختمه شي دا کفر او شرک په عربو کې ختم شي او دغه رنګې چې د نو شي دین سر د الله تعالی شي یا د دې نه مراد دا ده چې مسلمان به ورځ تر قیامته پورې به جهاد جاري وي د مسلمان چې دی به د اسلام د سربلندۍ دپاره د اسلام د اوچتوالي دپاره به دی د کفر خلاف جنګېږي خو بله خبره ده چې مسلمان الله پرېښودی دی که مسلمان سره ظلم او زیاتې کفر کوي او دغه رنګې غیر کوي مسلمان د هغې تپوس نه کوي نو دغه رنګې نن سبا موږ په تاسو وګورو په فلسطین کې څومره ظلم شروع دی او یو ورځ نه شوه دوه ورځې نه شوې د کم وخت نه شروع دي ماشومانو ته وګورو د هغوی نارینهو ته وګورو زنانو ته وګورو رحم د مسلمان د حکمرانانو په زړونو کې هم نه راځي چې د دې تپوس وکړي څومره اسلامي ممالک دي 54 که څه د پاسه 154 که اسلامي ممالک دي هغوی له پکار دي حکمرانانو له پکار دي چې د دې تپوس وکړي د دې لاس ونیسي ولې کوئ داسې نو چې کله مسلمان د الله حکم پرېږدي بیا به دی مغلوبه وي نو الله تعالی وفرمایل فإن انتهوا او که دوی نه منع کېږي بیا هم نه منع کېږي نو فإن الله یعملون بصیر الله تعالی ته د دوی عمل ښکاري الله تعالی به ول عذاب ورکوي وإن تولوا که چېرې بیا هم دوی مخ واړئ او ستا خلاف لګیا وي نو ته د دې پروا مه ساته ان الله مولاکم چې الله تعالی تا سره دی د الله مدد او نصرت به تاسو سره وي او نعم المولا و نعم النصير ډېر ښه مولا او ډېر ښه مددګار دی قل للذین کفروا ووایه ورته هغه کسانو ته کفرو چې کافران دي ان ینتهوا که چېرې دوی منع شو یغفر لهم نو وببخم دوی ته ما قد سلف هغه چې تېر شوي دي وَإِن يَعُودُوا که چېرې دوی واپس رالل فقد مضت سنة الاولین په تحقیق سره تېر شوي دي حالات د مخکنو خلکو وقاتلوهم جنگ کوئ د دوی سره حتی لا تکون فتنه در دې چې پاتې نشي فتنه ویکون الدین کله لله او شي دین ټول د الله تعالی فإن انتهوا که چېرې دوی منع نشول فإن الله بما یعملون بصیر که چېرې دوی منع شو فإن الله بما یعملون بصیر الله تعالی د دوی په عملونو باندې لیدونکی دی وإن تولوا که چېرې تاسو مخ واړو فاعلموا نو پوه شي د دوی ان الله بېشک الله تعالی مولا ستاسو دی ونعم المولا ډېر ښه مولا دی ونعم النصیر او ډېر ښه مددګار دی واخر دعوانا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه